سورة البقرة آية نمبر 144. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دین مخی اللہ تعالی نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایل چې څنګه ستاسو قبله په ټولو قبلو کې بهتر ده، نو دغه شان ته کې د نبی علیہ السلام امت چې دی نو هغه په ټولو امتونو کې هغه بهتر دی. وس دا آیاتونه اصل کې مخکې نازل شوي د قبلې د بدلېدو نه، خو په قرآن مجید کې په ترتیب سره وروسته لیکلی شوي دي. او هغه داسې وه چې نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو هغه ټایم کې به نبی علیه السلام اسمان ته بار بار کتل، د دې لپاره چې الله تعالی به کله ماته حکم کوي چې واپس هغه خپل قبلې کعبې شریفې ته واپس مخ کړه. ځکه موږ دا ذکر کړي وو چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو 19 میاشتې دا بیت المقدس طرف ته مونځ کړی و. نو نبی علیہ السلام دا خوښه وه، په زړه ارمان یې دا و چې واپس زه د کعبې شریفې ته مخ کړم، نو ډېره زیات خوښوي. وجه څه ده؟ وجه یو دا ده چې د یهودو به نبی علیہ السلام له پیغور ورکوو، په مخه به ورته وي مړ وایي مخکې به تا وي چې تاسو په باطل باندې او ستاسو دا دین چې دی نو دا د باطل دین دی، او اوس زموږ قبلې ته مونځ کوې نو زمون قبلې ته مونځ ولیکې. لکه نبی علیہ السلام به پیغور ورکوو، نو نبی علیہ السلام به په مخه اسمان طرف ته کتل چې کله به الله تعالی ما ته حکم کوي چې واپس خپلې قبلې ته واوړه کعبې شریفې ته، چې دې خلکو د پیغور نه خلاص شم. نو ځکه الله تعالی فرمایي: قد نرى تقلب وجهك في السماء. بېشکه مونږ وینو اورېدل د مخ مبارک ستا طرف د اسمان ته. یو دویم دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام قبله وه، نو د نبی علیه السلام خوښه دا وه چې یاره زه کعبې شریفې ته مونځ کوم، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې دا د بابا ابراهیم علیه السلام قبله ده. درېیم وجه دا ده چې نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې دا یهود ډېر زیات ضدیان خلک دي. ته وګوره ما د دوی کعبې ته او د دوی قبلې بیت المقدس ته 19 میاشتې ورته ما مونځ وکړو، خو یو یهودي هم چې دی نو هغه ایمان را نه وو. نو نبی علیه السلام دا خوښول چې یاره زه واپس هغه خپل کعبې شریفې ته مونځ کوم، نو کېدی شي چې په دې مشرکانو کې څه خلک یو هغوی ایمان راوړي او همدغه شانته کې وشوه. نو نبی علیه السلام د خپل زړه داسې خواهش نه و، خو د دین د خاطره نبی علیه السلام دا ارمان و چې واپس د دې کعبې شریفې ته مخ کړم، نو ډېره زیاته به ښه. نو احادیثو کې راغلي دي و یو ځل نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې ستا څه خیال دی چې زه د الله تعالی نه سوال وکړم که نه چې واپس د خپلې قبلې ته مخ کړمه. و جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې او د الله نه تپوس وکړه. وایي دا ورته نبی علیه السلام ځکه ووایي چې نبی علیه السلام د الله تعالی ادب کوو، نو جبرائیل علیه السلام خو د الله تعالی سره ډېر زیات نږدې پاتې کېږي. نو نبی علیه السلام ورته ووایي چې لکه ستا څه خیال دی چې د الله تعالی اراده څه ده؟ نو جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې او سوال وکړه.
نو پیغمبر علیه السلام په ځل کې خوشاله شو چې ګوره ماته جبرائیل علیه السلام ویني معلومیږي دا چې الله ماته حکم کوي چې واپس کعبه ته مخ کا. نو پیغمبر علیه السلام خو بیا بار بار د اسمان طرف ته کتل چې کله به جبرائیل علیه السلام راکوزیږي او ماته به وایي چې وځ دا واپس کعبه شریفه ته مخ کا. نو نبی علیه السلام مدا تاسو ته جبرائیل علیه السلام نو حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیت المقدس ته مونږ کوو نو په دغه ټیم کې ته جبرائیل علیہ السلام وی چې زرد چې ګور الله تعالی وتا ته حکم کوي چې واپس هغه خپل کعبه ته واوړه. وای نبی علیہ السلام ته چې دا خوشحالي ملاو شو چې جبرائیل علیہ السلام ما ته وی چې الله تعالی ته ګور زر حکم کوي. نو نبی علیہ السلام به بار بار د اسمان ته کتل چې دا حکم به کله راځي چې واپس د کعبه شریفه ته مخ کما. نو یو ځل دا بنو سلمہ دا یو جماعت ته بنو سلمہ چې دینو دا اصل کې د مسجد نبوي نه چې انسان د لرخواته طرف ته لوزي لکه زبد سیو چې دې زین واخلو د نور محل مسجد پورې یا د سید ملیاتړو پورې دومره فاصله کې دغه ته جماعت ته هغه مسجد د بنو سلمہ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین په موس کې یا د مازیګر په موس کې هغه موس کوو چې په دغه ټیم کې لا دوه رکعاته کړیو چې جبرائیل علیه السلام راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د موس کې وی چې تاسو چې دین واپس کعبه شریفه ته موس کوئ. نو په دې خبر باندې تاسو ځان پوهه کوي چې په مدینه منوره کې دا قبله چې کومه ده نو دا زمون دې طرف ته نه ده بلکې هغه دې طرف ته ده د بر ریډار طرف ته ده. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی چې ما بین المشرق والمغرب قبلة د مشرق او د مغرب په منځ کې قبله ده. مطلب دا دی چې هغه د مرفاتنه واخله او د دې خوړه پوري دا ټول قبله ده چې کوم تر قدیمون وکړو. و زمون په حق کې دا ده چې مثلا موږ د سوای چې هغه د خرکنۍ نه واخله او هغه د ډیرې پوري دا ټول چې دنو دا طرف د قبله دی چې دا طرف ته تاسو مونږ کوی نو مونږ کیږي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دې طرف ته مونږ کوو چې الله تعالی دغه طرف ته مونږ کوو چې الله تعالی وحی را نازل کړه وي واپس تاسو هغه خپل کعبه شریفه ته مخ کړئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته مونږ کولې کده نور محل مسجد ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راتاو شو په مونږ کې ډایرک هغه ریډار طرف ته مخ کو. نو زنانه په صفونو کې دی خو ولاړې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سي مخ کړه زنانه په صفونو کې راتاو شي او په دې ځای باندې ودرېدل صحابه کرام مخ کې شو هغه ریډار طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مونږ کې هغه مخ کو. دا خو شو په دې کې بعض منافقان خلکو نو هغه است کې په هغه ټیم کې موږ پرې خو او چې ګوره دا څنګه چلې کله و چې یو طرف ته موږ کوی کله بل طرف ته بلکې علما وایي چې بعض خلک کمزوري خلک پکې دي سي چې هغه است کې دین پرې خو مرتد شو. وایي چې دا ګوره دا څنګه خبره ده کله یو حکم کې کله بل کېږي خو مسلمانان صحابه کرام وایي چې ګوره پیغمبر علیه السلام څخه موږ دغه تابعداري کوو بس هغه په موږ کې راوګرځیدا. دا خبره خو شو. اوس په دې کې خبر خورېدونو د قباء چې کوم جمعات ته نو زه به تاسو ته وایم چې د قباء جمعات په داسې ځای کې دی لکه مثلا مسجد نبوي دا دی او دا بنو سلمہ مسجد دی نو دا د نور محل جمعات خاطر دی او دا قباء په داسې ځای کې دی لکه موږ وایو چې مدني مسجد دا په داسې ځای کې دی. نو دیو جن صحابه کرام روانو ال تکلاړه د سحر موس کې چې وکتل نو قباء ولا اقشان تکي هغه بیت المقدس ته مستوي ته خو پته نو. اوس په دې کې ولې وسړي आवाज ورکو ويا خلکا نبی له صلوات و سلام ته پرون جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی را وړی دا چې واپس خپل کعبه ته مخ کړي. نو غم سم خلکو هغه استاویم په دې موس کې راکاو شو د سحر په موس کې یو رکعت کړو او په دې یو رکعت کې هغه هم راکاو شو او ایست واپس کعبه شریفه ته مونږه وته شروع کړ. دیو جن علما دا خبره کوي یو د دې نه دا خبره معلومیږي چې ګوره چې کم خلک په حدیث شریف کې راغلي چې په دې مطاب کې چې کله مونږ کیږي مطاب دا کوم ځای کې چې خلک چکر لګي دي ته مطاب وایي. نو په دغه ځای کې چې مونږ کیږي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې امام به ودرېږي کعبه شریفه ته مخامخ خو البته خلک په څلور طرفونو ته په ګول دایره کې ودرېږي. نو که څوک بیا د امام نه مخکې دی نو هم خیر دی لکه مثلا امام دلته کې ودرېدو لا فاصله پکشته او بل سره بالکل دلته کې دیوال سره جوخ ودرېدو نو هم خیر دی اس مسله پکې نشته ځکه کعبه شریفه ته نږدې دی څه مسله پکې نشته. نو نور عام طور باندې د امام نه مخکې نه ودرېږي
ځکه د امام نه چې کله مخ کې ودرېږي بیا به مړی لکه چې کله مړ شي انسان کنه بیا د امام نه مخکې دی وجه نه په دې موږ کې خلکو ته ځم نو مخکې مزه کنه مړه باشي ځکه د امام نه مخکې مزه سلام تم مخکې نشي جار باشي نو په ځای باندې ودرېږي چې امام کله خطه کیږي وسره او چې کله د امام نه مخکې شوی نو ګورې بیا به د قبر تخفیض وړاندې کړي ځکه چې کوم خلک د امام نه مخکې شوی دي نه خو مړی کنه مخکې جنازه پرته وي امام بیا جنازه کوي د امام نه مخکې نه ځي کنه بیا مړ کیږي په دې مرګ نه یریږي بیا به ګورې مخکې نه ځي ځکه موږ اکثر د کوئی سمع الله لمن حمده هر خلک استبزما کا پراته یا موږ ته سي ګوي بیا خطه کیږي کنه موږ هم بس استوري او مې کوم ملک وس کته کېدل پکار سره پزما کا پروت د امام نه مخکې مزه ځکه دا غي وجدا چې د امام نه مخکې سلام نشي پوری باسله چې نشي بس قبه قلار ودرېږي چې امام کله خطه شي یا تاسو پته کیږي چې امام پورته کیږي تاسو سره پورته کیږي نو باندې دا خو د مطاب مسله شو چې په مطاب کې کله امام نه سره مخکې ودرېږي نو خیر ده دا مسله خدا شو بل ته دا خبر معلومیږي چې د قبله ته مخکول فرض دي موږ عام طور باندې چې ودرېږو نو قبله ته مخکول فرض دي خو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د مشرق او د مغرب په منځ کې قبله ده د دې وجه نه حدیث شریف کې راغلی دی چې البیت قبلة لاهل المسجد چې کوم خلق په دې مسجد نبوي په مسجد حرام کې دن ندي نو دوی خو بالکل د کعبه شریف ته مخ کوي کشان کعبه شریف ته مخ نه کوو مونږ نه کیږي خو بیا چې کوم د مسجد حرام خلق دي چې غیر چاپیره کم ځکه د مسجد حرام حدود شروع کیږي نو دا غوي قبله چې کوم ده نو دا جمعات ته کم ځکه چې د مسجد حرام دی خو ډیر غټ ځای دی نو دا ټول خلک چې د جمعات ته مخ کوي او بیا د مسجد حرام چې دی د جمعات او د مسجد حرام نه بلکې دا ټول د حرم چې څومره حدود دي لکه کم از کم 15 کیلومتر دي نو دا ټول حدود دا د مسلمانانو د لپاره قبله ده نو لازم نه ده چې انسان چې دی بالکل د کعبه ته مخامخ شي بلکې د مسجد حرام چې کم دا حدود دي لکه 15 کیلومتر پلن دومره طرف ته انسان مخکې نو بس د منځ کیږي هو او خیر ده که انسان احتیاط دا کوي نن سبا دا کمپاس دي دا آلات راوتی دي نو چې په دې جمعات کې نو تاسو بالکل کعبه شریف ته مخامخ کوي نو که انسان په دغه باندې چلیږي خیر دی نور 48 سنټیګریډ هغه باندې چې انسان ډیګري 48 ډیګري باندې که انسان ودرېږي او مسجد حرام طرف ته مخې نو خیر د موږ ځکه سم مسله پکې نشته په 10 ډیګري باندې په 5 ډیګري باندې په دې باندې ختم نه دی پکار بلکې که معمولی غن ته انسان کوږي دلته یو نیغي سم مسله پکې نشته خو په جمعات کې یو قبله پکار ده چې مسلمانانو یې قبله ته ودرېږي نو بل مسله ته دا معلومه شو بل مسله ته دا معلومي چې ګوره دلته کې دا کم قبا والا چې کم خلکو دې خبر باندې ځان کوي دا قبا والا چې کم خلکو نو دوی ته یو سړی आवाज وکړو امونس کې ولاړو وای ګوره نبی له صلوات و سلام ته پرون جبرائیل علیہ السلام حکم کړی دی چې تاسو ګوره واپس کعبه ته مخ کړئ نو ټول خلک په دې مونږ کې راو ګرځیدا وس احناف علما خدا وای چې کبرس کې سړی په مونږ باندې ولاړ دی او د بهر نه ولا چا فتح ورکړه یا د بهر نه وته چا خبر ورکړه او دغه خبرو من المنځه پاسې دی او د حدیث شریف کې خدا نغلا نو محققین علما چې د احناف دین غدسي وای چې کچرته کې یو سړی د مونږ نه بهر او تاسو خبر ورکړه او تاسو دغه خبرو من له خدا دغه خپل خبر ورکړه نو بیا ستاسو پاسې دی څه مطلب لکه ګوره زبر مونږ باندې ولاړ یم او قاری سر ماته بهر دی د مونږ نه بهر دی د زما په سنیت نه دی تړلې او د ماته د بهر نه وای ولا موبایل دی وسره سایلنت کا او زه سره ولګې د موبایل وسره سایلنت کو په مونږ کې زما مونږ پاسې شو ځکه چې ما دا غسړي خبرو مونږ چې هغه د مونږ نه بهر دی خدا د خپل خبره ده خو کچرته کې هغه د الله تعالی حکم لکه مثلا د سی و چې زه لکوګ ولاړم او قاری سره ماته وی چې ګوره لکوګ ولاړې سیده شو زه سیده شوم نو دا خدای الله حکم ماته وی او صرف د په جواب باندې راغی نو بیا مونږ نه پاسې نه دنه دا مسله معلومه خو په دې کې یو بل مسله زما مقصد دا دی عام طور باندې زمون چې کوم مثلا پرېون کې یا زمون تبلیغي ملګری دي نو وی په دې لوډ سپیکر باندې اکثر منځونه نه کوي ولی او دې وجه نماز نه کوي دا قرائت نه وي وای ګوره د ته په عربی کې اعلی مکبره الصوت صوت وای د لوډ سپیکر ته اعلی مکبره الصوت وای دا هغه اله چې په دې باندې आवाज وچتيږي نو دوی یې څه خبره کوي دوی دې څه وای دا امام چې دلته کې قرائت کوي
وای دا आवाज خود ده خو دا لوډ سپیکر چې کوم دین وای دا اصل کې یو غیر شیز دی لکه دې سوچ یو بل کسته چې هغه आवाज کوي لکه وای دا आवाज چې را تنبیګین وای دا د دې مولوی سره आवाज نه دی دا اصل کې د دې پیټي आवाज دی چې را تنبیګي نو وای دا مسله ذکر کوي چې دا خو د بل چا आवाज شو او ته چې د بل چا په आवाज باندې چلیږي نو موږ دې پاسې دیږي نو دې وجنه وای په سپیکر کې موږ نه کوي او شفیع رحمه الله معرفت القرآن کې ذکر کړی دي چې پاغي باندې مستقل دی رساله نه کړي زما سره کتاب شته اعلی مکبره الصوت کې احکام نو ګور اصل کې خبره د سیده چې دا په دې باندې تحقیق شوی دی چې دا د پیټي आवाज نه دا زما आवाज دی خودم صرف خبره ده چې غیر تیزی او کچرته کې د پیټي आवाज هم شي نو د دې حدیث نه معلومیږي چې ګور هغه سړي چې आवाज وکړو چې تاسو زیدنه دی بل طرف ته مخ کوي نو ټول خلق را مخ نکو ودینه دا خبره معلومیږي چې دا پیټي چې کوم आवाज کوي نو دا خو د الله تعالی حکم مونږ ذکر کوي کنه لکه زویم الحمدلله رب العالمین نو دا خو د الله حکم دی ما خبر باندې زموږ خیال تاسو کویږي لکه دا د پیټي څخه خپل خبره نه دا خو د الله خبره مونږ کوي کنه نو چې د الله خبره مونږ کوي نو بالکل دا صحیح ده او په دې سره مونږ کیږي او په دې کې څه مسله نشته نو عام طور باندې کوم ملګری چې ریوان ته تلی چې کوم نه ته الله تعالی مبوزه ځکه بیا د مشرانو زید او برکت پکشتا نو ال تک یو بل فکر باندې مز نه کوي بس هغه چې تکبیرات کوي او خلک لګیای او بعضی ټیم پکې د څه غلطیاں نه موشي چې خلکو نه چې د مون شوی خلک کوئی کدا د رکوع تکبیر دغه د سجدي خلک کوئی کدا سجدي دغه چې نه پاسېدلی نو مطلب دا دی چې زب تحقیق دا دی د علماء کرامو د انت شفیع رحمه الله د نور علماء کرامو تحقیق دا دی چې باقاعده دا زما आवाज دی د بل چا आवाज نه دی لکه څنګه چې په موبایل کې زما आवाज دی نو دا مې ځکه دینه دا وجه نه دا خبره ذکر کړ چې تاسو کوم یو مسله معلومه شي او تاسو په دې باندې د چا سره جنجال ونه کوي دا غي وجه دا ده چې بعضی زمونږه ناپوهه یو بدرې ملګری د سیم دین د پدې مسجد کې او یاره وای مونږه د جمعه کې مونږ ځکه نه کوو چې تاسو پر فکر باندې چې نو جمع کوئ نو د خدای تعالی سره دنیا کم زه ته ورسېد او تا په شان د کېدنو پټاونو کې ځان دي مخکې به دی علماء کرام د سیمې په جاز کې سفر ناجایز دی وی ولی ویلان د قرآن مجیدونه دي د خدای تعالی باندې نو څو ولګدان خر ولو باغې باندې بروان مړه دا بعض خبرې شې دي کنه نو دا انسان نه لک سوچ پکار دی دغه چاینا ته وګوره امریکا ته وګوره په کوم حدونو کې روان دي په کرونو میله باندې لري ناس یو موږ د خبره را رسېو مسلمان اپ شانت پیژنه سوچ بدلیږي نه دا واسطانه دی دا زما دی په جاز کې سفر مکو ما په خپل باندې دا ورېدلو دا ټوپیس چې کوم دین وې دا مې استعمالوي ولی دم د بسکول کې استاد ویلی وې چې استاد دې سې شنو نور څنګه بستم نو کې وې ځکه وې دا برش چې دن وې دا د خر د لکې نه جوړي خدای پاک ما بیا برش نه کو وسره ته پته لګي چې لکه د الله باندې د پلاستیک دی وسره پته لګي نو اوس ګوره دا نظمون غاخونه چې تکذیر دي دا د استاد دی وځي نو دا ګوره دا باز چې نه د دې خزون راوځي دنیا ډېره ترقی کړې ده دنیا ډېره زیات پرمختګ کړی دی دا زړې خبرې چې بعضې کومې دي که نه هو که د شریعت خلاف او جنې منو بیا خو صاحب موبایل هم استعمالوه که نه موبایل په هغه زمانه کې خو نه موبایل مه استعمالوه موټر سایکل مه استعمالوه په ګاډي کې سفر مه کوه ټیټ اس ځان نه وګوره چڼه پرې خوره او بس چې درېده پرې ځه بټکوې ته پرې ځه پته به دې ولګي ځه نو دا خبرې دی نه راوتل پکار دی نو دا مې مسله تاسو ته ذکر کړه او د یومن مشران چې دي هغه مشران دي موږ باور په هغوی باندې رد نه کوو دا غوی خپل مزاج دی دا غوی خپل چې نو تقوا ده مونږ په غوی رد نه کوو خو مونږ د خپل ځان غم راغستو چې سبب غوړې مونږ پس مونږ کیږي صحیح ده دا زما आवाज دی ټیک ټاک زدي پکې نه بیا دی دا پیټه आवाज وکیزا دا ټیک ټاک زما आवाज دی دا د ویوز په صورت کې دی او دا بالکل ټیک ټاک ته صحیح خبره ده مونږ پکې هی د مسلې کا شاله پکې نشته نو بهرحال دار چې خپل تحقیقي خپل خبرې طریق هم ما خبره کو چې کما حق یو په کم باندې زمونږه ذهن هغه خلاصي نو دې آیات کې الله تعالی دغه فرمایي چې ګورا نبی رسول الله والسلام وکتل نو الله تعالی وته چې وصدق خپل قبله ته واپس هغه مخکا قد نرى بشکمغینو تقلب وجهک اوریدل استاد مخ مبارک السماء طرف د اسمان ته ولنولینک نزرد چې مونږ بتاواړو قبلتن اغا قبلیتا ترضاها چستا خوخدا فولی وجهکا واروا
فالمخ مبارک شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا وحيث ما كنتم وكم ځای کې چې تاسو یې اولوا وجوهکم واړوئ خپل مخونه شطره طرف د هغې ته وان الذين او بشک هغه خلک اوتوا الكتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لیعلمون هغوی پوهیږي انه الحق چې بشک دا حکم حق دی من ربهم دا غوی د رب د طرفه وما الله او نه دی الله تعالی بغافل ناخبره عما يعملون چې کوم اعمال دوی کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم. يوم الغري دا غصه مسألة دا سبا ډاکټر روان دي ودواره توکي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين.